الله فرمای ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما په خپل بندگانو کې د قران کریم د خدمت د پاره چند خلق مختص کړی دي، د قران وارثان می جوړ کړی دي. اصطفینا معنا علما دا کوي چې ډیر سيزونه پراته وي او تا ته اختیار درکړی شي چې د خپل خوخه دی روچت کا. نو الله جل شانو په بندگانو کې د قران د خدمت د پاره چون کې په خوخه روچت کړی دي او د قران کریم د خدمت د پاره په دنیا کې مصروف کړی دي. بیا دا کم خلک چې خوخ کړی دي د دې درې قسمه بیانې. فمنهم ظالم لنفسه، بعضی د قران خادمان، بعضی قاریان علما داسې دي چې په خپل ځان باندې ظلم کړی دی. مفسرین فرمایي صاحب الکبیره، په کبیره ګناهونو کې مبتلا دي. بعض علما د قران خادمان داسې دي چې په کبیره ګناه کې مبتلا دي، په غټو غټو ګناهونو کې. ومنهم مقتصد، او بعض داسې دي چې هغه ځان د ګناه کبیره نه بچ کړي خو د ګناه صغیره شکار دي. حتی الوسط د غټو غټو ګناهونو نه ځان بچ کړي د الله په فضل، خو دا واړه واړه ګناهونه د دنه کیږي. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، او بعض د قران خادمان داسې دي چې هغوی د ګناه صغیره نه او د ګناه کبیره دواړو نه حتی الامکان ځان بچ کړي او په نیکیانو کې د ټولو نه مخکې تللی دي. نو درې قسمه خلق بیان شو چې دا به د قران کریم خدمت کوي. سبب کې د ګناه کبیره شکار وي، سبب د ګناه صغیره شکار وي، سبب د دې دوانو ګناهونو نه ځان بچ کوي. او د درو وانو حکم سره الله فرمایل دا درې وانو باندې د الله لوی فضل دی. کو څوک پکې د ګناه مرتکب دی، د غټي ګناه یا د وړي ګناه یا د دوانو نه حتی الوسط ځان ساتي او د قران خدمت کوي، لہذا د درو وانو باندې د الله فضل دی په دنیا کې. او آخرت کې څه فیصله ده؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. د قیامت پر ورځ بدی ته اعلان وشي چې جنت ته دوی داخل کې دا درې وانه ډلې، او بطور خوشامدید، بطور ملمستیا دی ته به د جنت لباس واچولی شي، د جنت زیب و زینت کړي د بادشاهانو چې به کومې کړي اچولې اکشان کړي به دی ته په لاسونو کې واچولی شي. خو هغه به د څه نه جوړوي؟ لؤلؤ د ملغلرو نه به جوړوي. ولباسهم فيها حریر، او د دې د لباس به د ریخمو نه جوړوي. او دوی به وی وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. یا الله ستاسو لاک شکر دی، یا الله ټول تعریفونه ستاسو لپاره دي چې د دنیا غمونه دې موږ نه لرې کړل او د خوشحالو والا جنت ته راوست. د دې درو وانو بارو کې حکم دادی ولی د قران خادمان دي، د قران وارثان دي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یو تابعی تاسو کو عقبہ بن صحبان دا آیات وته ولستلو چې دې آیات کې د قران کریم د وارثانو ذکر وشو. نو دې کې خو بازه د ګناه کبیره مرتکب دي، ویل ګناهونه کوي. نو د دې باره کې څه حکم دی؟ هغه وته فرمایي یا بنیا ای زما بچوړیا كلهم فی الجنه، دا درې وانه ډلې به ان شاء الله جنت کې وي. وجه صدا خپل ژوندۍ قران ته وقف کړي، د قران خدمت یې کړي، د دین اسلام یعنی د وحی کم وحی چې د الله تر طرف نه راغلی دا دغه خدمت یې کړي. د جلالین شریف په حاشیه کې یو حدیث ذکر دی ډیر عجیب، غور سره وره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ذاتی د دې درو ټکو تفسیر کړی دی. سابق بالخيرات نه کم خلق مراد دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اما السابق بالخيرات فيدخل الجنه بغیر حساب. څوک چې ځان د ګناه نه کبیره نه او د ګناه صغیره نه منې کوي، هغه علما، طلبا، د قران خادمان
دی با الله جنت ته داخل کی خو بغیر د حساب کتاب نه، حساب به مسره نه کې، دومره تعظیم بکی. و اما المقتصد، اسوک چې د ګناه کبیره نه ځان بچ کی خو صغیره شکار دی، اغي بارکه حکم دی فیحاسب حسابا یسیرا، دی سره با لن غونته مختصر غونته حساب کتاب وشي. او لن غونته مختصر غونته حساب بسنګي الله به ته د دې اعمال خو چې ګوره دا تاسو عملونه، دا د نیک عمل، دا د بد عمل، صرف به ته اعمال خو یو ویزه جنت. او دا کم چې ظالمان دی، و اما الظالم لنفسه، پزان باندې چې ظلم یې کړی دی، فیحبس فی المقام حتى يدخله الهم ثم يدخل الجنه، دی بارکه به فیصله وشي چې سیټ تدبیر ودروي. د قران کریم هغه خادمان، هغه علما، طلبا چې د ګناه کبیره مرتکب دي، ګناهونو نه ځان نه بچ کوي زمون پشان، نو دی ته حکم وشي چې دا یو سیټ ته ودروي، سیټ دی به ویریږي چې الله د جنت عام فیصله کیږي، د ټولو لپاره د جنت فرمان جاری کیږي، دام جنت ته ځي، دام جنت ته ځي، ټول ځي، مونږ ولې سیټ ته ودرول شي؟ زړه ته به غم کوشي، غم او به یریږي اسنه زمون بارکه د جهنم فیصله ونشي. نو دې زړونو ته چې خود درد غم ملوشي ملوشي ملوشي، دا غي نه پس په الله فیصلو کې فیدخل الجنه، دیم جنت ته داخل کی. په یو بل روایت کې راځي مفهوم حدیث دا سره وی دوی به او یریږي چې ګوره ټولو د جنت فرمان جاری کیږي، موږ یې سیټ ته ودرولو. وی رب ذوالجلال و بیا فرمایي چې ای زما بندگانو، ستاسو سینې ما په دنیا کې د علم نه د قرآن سره منور کړي وي، او کوم سینه کې چې زه علم واچوم، قرآن واچوم، هغه کې زه ور نه اچوم، نن ما تاسو بخلی یې زه جنت ته. نو وای د دې قرآن سره کوم خپل ژوندۍ ټچ کړه، دا مونږه زده کړو، خپل عمل کې راولو، د دې خدمت وکړو، نو ان شاء الله العزیز مونږ هم دغه علما او دغه طلبه او سب کې پاسو. دا سوړو کې کتاب نه دی، دا څه نه دی چې یو عالم لیکلی دی، چا تصنیف کړی دی، دا د رب ذوالجلال کلام دی. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حضرت جبرئیل علیہ السلام راوړی دی، نازل شوی دی. نو ته چې د چا د خبرو باندې عمل کې، د چا تابعداري کې، اب استا قدردان نه، او رب ذوالجلال نه مزیات سو قدردان وي. د دې علم په وجه باندې انسان چې د مسجود ملائکه وګرځیدو، آدم علی السلام ته ګوره، کو فرشتي وګوره د عبادت په میدان کې د فرشتو